باران چې شو نو زمونږ د سوره علاقې خو ډېر بوره صورت حال دی، خصوصا د چوټي پولو، ځکه چې دې باندې ډېر کلي یو ځای کېږي چوټي پول باندې. او زه حیران دی ما چې ټول 10 ګزه پول نه دی د 2022 سیلاب دا وړی دی. زه حیران یم چې MNA صاحب زمونږ څه شو، هغه MPA صاحب څه شو، د تحصیل ناظم زمونږ اوسه پورې څه کړو. زه وایم چې د دې غټ ښو خلکو نه چنده کړو نو هم به دا اوسه پورې جوړ شوي. اوس یې صورتحال لارې چې هاخوا د کلیو نه زیاده هغه هم دې روډ ته راځي، کوم مین ډرین چې دی هغه هم بند دی. اوبه چې کوم دی په دغه کې دي زنانو ته ګاډو ته هر چا تکلیف دی. او دې اوبو سره دا روډونه خرابېږي ځکه چې دا کنکریټ روډونه خو نه دي که نه. نو یو اوس هم تکلیف دی او دویم تکلیف دا دی چې دا روډ به هم خراب کړي. نو زما د MNA صاحب نه MPA صاحب نه او تحصیل ناظم صاحب خو لاړو، د دې نه دا هغه مطالبه ده چې د خدای بندیانو څه خو وکړئ که نه. دا خو تاسو په خپل دغه باندې هم کولی شئ، دا به کله کوئ. د PTI حکومت کې محمود خان صاحب په حکومت کې سیلاب راغلو، هغې نه پس نګران حکومت چې کوم دی نو د دې دغه وکړو منظوري راوسته او تر اوسه پورې دی چې کوم دی نو همدغې صورتحال کې پروت دی. خوشحالي خو که هغه خلک کوي چې هغوی به زه دا ووایم چې ضمیر نشته، که یو سړی سوچ وکړي نو دا درېیم عالمي جنګ ته تلو والا صورتحال جوړ شوی دی. او زیات خلک چې کوم دی نو د پټرولو نه زمونږ ټول زیات دارمدار چې کوم دی نو په توانایۍ باندې توانایۍ کې چې کوم دی نو دا پټرول ډیزل اهم څیز دی. نو عالمي دغه باندې چې کوم دی دا صورتحال چې بل اړخ ته روان ده، الله دې پکې خیر واچوي او الله دې مونږ له خیر راکړي. ګراني خو یقینا به داسې حالاتو کې راځي، خامخا به ګراني راځي ځکه چې فیول ګران شو، ټرانسپورټ دغه شو دې سره نو ګراني به خامخا راځي.